مولا 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 بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم جابر خان ترخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات د حضرت مولانا قاری افتخار صاحب سره، کوم چې د پیښور یو مشهور عالم دی ماشاءالله، او دم تعویض بارک الله تعالی دوی ته ډېر مهارت ورکړی دی او ډېر خلک دوی ته راځي. نن هم ماشاءالله موږ چې راغلو نو ډېر رش لګېدلی دی، خلک راځي او د هغې دا وینا ده چې موږ ښه کېږو ورسره. نو د هغې باره کې دي نن څه سوالونه کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. چونکې عرف کې تاسو په مولانا قاری افتخار صاحب باندې مشهور یې، نو تاسو عالم هم یې که نه صرف دم تعویض کې الله تعالی مهارت درکړی؟ الحمدلله ما علم کړی دی درویش مدرسې نه، صدر نه، سن 99 نه داخل شوم او 2008 کې هم دغه یو مدرسې نه فارغه شوم. نو دا مې د هغې سره سره دا دمونه کړي. ځینې خلک دا وایي چې په کوم ځای کې د عوامو په عقیدو خرابولو کې د نورو خلکو ډېر کارونه نو په هغې کې د دم تعویض عالم پوره اثر رسوخ دي. نو دې باره کې تاسو وایي؟ بالکل دا خبره ټیک ده. موږ له چې کوم مریضان راشي نو اول هغې سره موږ د هغې د عقیدې باره کې خبره کوو. د ټولو نه ړومبی تاسو به کتلي یا به هم نه کتلي یا به وګورئ چې روره شفا ورکوونکی د الله بادشاه دی، کائنات چلولو والا د الله بادشاه دی. اول ولا دا ذهن جوړ کو چې هغې ووایي چې او باقي واقعي الله هر څه کوي. که څوک دې له راغلي چې افتخار به شفا راکړي نو ورته یم وروره دې ځای نه ځئ، د هغه عقیده ټیک نه ده. اول خپل عقیده درسته که نو بیا ماله دم له راځه. دم اثر دپاره ډېر خلک چلې وباسي، نو د دې چلو د شرعي څه حیثیت دی؟ زه چلې هېڅ قسمه چلې مې نه دي ویستي او نه، بس دا یو قدرتي ورکړه ده چې الله نه وغواړي خپل ځان الله ته درست کا، 5 وخته مونځ ګزارې کا او پرهیزګار کا. پردي مال ته یعنی په غلطه طریقه مه ګوره چې دا به زه په غلطه طریقه وګټم، او پردی لور خور ته لور خور ووایه او مور ووایه، انشاءالله العزیز ستا په خوله کې به م الله اثر پیدا کوي. دم کې نن سبا لکه ډېر داسې وي چې د مختلف دمونو خلک اجازه اخلي، ځینې خلک ورته اذن وایي، نو د دې څه شرعي حیثیت دی؟ اجازه خو بالکل لکه مثال یو استاد نه سړی سبق اخلي چې یاره ماله داسې سبق راکړه چې زما د جادوګرو نه په حفاظت یم، نو اول الفاظ ورکوي دا واخې الله به دې حفاظت کوي. حضور صلی الله علیه وسلم مطلقاً فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء کما قال علیه الصلاة والسلام، یا نور داسې ځینې دعاګانې راغلي دي، نو هغې کې وایي چې دا اجازت اخیستل ولې خاص کېږي؟ لکه داسې به درته ووایم تاسو ښکلې خبره وکړه، خو یو کس چې ډریور نی او ډایرکټ لاړ شي ګاډي ته کینی نو هغه به خپل ځان هم غر کړي او ګاډی هم غر کړي او بل به هم ورسره غر کړي. خامخا ضروري خبره دا ده چې ته سبق حاصلې نو لاړ به شي، یو مدرسه کې به کینې یا مصریتوب حاصلې نو یو مصري استاد سره به د هغه خواري کوي او هغه به حاصلې. ځینې کې لکه والله علم ستاسو ما ته علم نشته، خو اکثر دمونو والا داسې هغه چاته څه وظایف ورکوي نو په هغې کې د 11 عدد ته ډېر ترجیح ورکوي. نو آیا دا څه شرن داسې دي یا د ځینې لکه خلک داسې وي چې د بریلیت نه متاثره شوي دا څیزونه داسې کېږي؟ دا زما علم کې نشته دی، 11 زما علم کې دا نشته دی. بس ما سره سیده ساده صورت حشر اخیری 3 آیاتونه تاسو ته هم ویم او دې ته ویم او په ځان هم ویم او په ټولو مریضانو یې دمم دکه ویم او 3 پیرې ویم، 7 پیرې ویم، 6 پیرې ویم، څه خبره پکې کې نشته. ماشاءالله تاسو ته چونکې ډېر خلک راځي او چرته چې دمونو والا ځي نو هغې ته عموما د جنات وغیره مسایل هم وي، نو تاسو صرف دمونه کوئ که نه د جناتو عملیات وغیره هم کوئ؟ نه عملیات نه کومه. ماله چې تر ننه پورې څومره مریضان راغلي دي دا خبره د لیدونکي په باندې خفه نه شي. تر ننه پورې چې کوم مریضان راغلي دي نو صرف 3 یا 4 کیسونه به مې په دې کې کړي چې آب اوریجنلی نور ټول دروغ دي. څنګه دروغ دي؟ وی به د معدې بیمار، خو بس دم والا به ورته ویلي او ستا په کلمو باندې پیریان ناستي یا ور باندې سوری دی. نه چې موږ تحقیق وکړو هغه دغه د معدې بیماري، بیا د معدې سختونه وله ورکو. څوک به د دماغو بیماري د باندې د پیریانو سوری دی، نو لحاظه ما ته اوریجنل نه دي راغلي ټول. او چې کله موږ تحقیق ونه واخلو هغه مطابق سخت وله ورکو الله ښه کړي. نو د پیریانو باره کې دغه خبره ده چې اکثر لکه موږ چې څومره هم کتلي دي نو په دې ما خو درته ویل سن 2002 نه تر اوسه پورې ما اوریجنل کیسونه چې کړي دي نو 3 یا 4 مې کړي دي، نور ټول چې دی نشته پیریان نو نه دي راغلي ماله. ښه ډېر راغلي دي، خو یا د معدې بیماري یا د دماغو بیماري یا کور کې ټینشن یا سر ته خبره اچولی شي. اوریجنل او داس خبره وکړه
نو ډېر ځایونو کې داسې دي چې لکه د دم تعویض نه خو انکار نشته دی ځکه دا یو شرعي مسله ده خو پکې 2 نمبر خلک هم ډېر دي نو د هغې پهچان څنګه کیدی شي ځکه په ظاهره خو د ټولو ګیرې یا پټکي یا یو شرعي لباس یې اغوستی وي لکه دې نه مخکې ما تاسو ته عرض وکړو که نه چې وي به د معدې بیمار او ور به شي وي په تا باندې جادو تعویض دی وی به د دماغو بیمار وی به چې ستا باندې ستا د ده په سر باندې دماغو باندې پیریان ناستي نو ته اوس هغې ته مه ګوره چې یا د معدې بیمار دی او دی ورته وایي پیریان دي بس تاسو اوس دې کې په خپله تحقیق کولی شي چې دوست دروغ وویل او که رښتیا وویل رښتیا چا وویل او دروغ چا وویلې لهذا دا خبره زه مخې ته کوم نه بیا داسې بعضې د دم واله رونه به ما نه خفه شي چې یاره په مونږ اعتراض کې خو زه دا وایم چې څومره د دم والا رونه دي نو هغې د اول د بیمار تحقیق وکړي هغې نه پس ځکه چې هغه وهم کې مه مبتلا کوه مونږ له اکثر راشي او بس خپې داسې او داسې کې وي په ما باندې پیریان دی هغه پلان کې استاد راته ویلي دي وروره ستا د معدې مسله ده او د پیریان در باندې نشته نو خلک وهم کې مه مبتلا کوئ چونکې ستاسو وخت قیمتي دی خلک درته ډېر زیات ناست دي په دم درود کې ځینې خلک لکه مختلف طریقو سره مریض معلوموي نو تاسو خپله د مریض نه تپوس کړئ چې هغې درته څه بیماري وایي هغه تاسو دم کوئ که نه تاسو خپله تحقیق کوئ د هغې بیماري بیا علاج تحقیق نه کوم بس دقسې مخامخ ورته وګورم او د الله کرم دی لکه داسې دی چې بس زمونږ دا سیده ساده دم دی او دغه سخ وله ورکو نه یې تحقیق کوو نه څه شی او هغه هسې هم د طبي خبره ده لکه اوس مثال تاسو ته چې کوم تکلیف دی هغه د تجربې مطابق زه تاسو ته ویلی شم چې تاسو ته دا تکلیف دی نور دې کې څه عملیات یا څه نور څه نه کوو بس سیده ساده دغه وظایف خبرو شه انسان جسم لکه لاس وکتل شه څنګه طبیبان ګوري ځینې خلک وي هغه کاغذ باندې داسې ګوته ورته کېږدي بیا چې دې نه معلوموي ستاسو دا بیماري دی ځینې علما چونکې هغه وایي که دا عقیدتن شي نو شرک دی البته تجربې نه انکار نشته نو دې باره کې ستاسو تجربه لکه مونږ له دا اکثر مریضان راغلي دي او مونږ د دونه وخت نه دا نه مریضان ګورو نو الریډي د سړي تجربه پکې سیوا شي نو مونږ اکثر خلک د دې تندي ته وګورو د هغه کم دغه چې بس ورته وایي وروره تا ته دا تکلیف دی نو د تجربې مطابق نور ورپسې عملیات نه کوو چې یاره د ګوته ولګولو یا لاس وله وګورم یا دا نه بس دقه یو څیز ما سره تعویض کې چونکې جامع مسجد درویش ماشاءالله د مشهور علما پات شوي د مولانا حسن جان صاحب وغیره نو هغوی تاسو دې کې څه هیلپ او څه رای درکوي نه هیلپ نه زه 2004 هلته به ما خپل لکه دم کولو اکثر استادان لکه الله دې که دا ویډیو ګوري الله دې عمر کې برکت واچي خپل استادانو زه پېژندلی یم مولانا عبدالرحیم صاحب زمونږ د وخت ناظم دا ټول استادانو ته زما دم پته وه ما دم کولو نور څه نو بس دقه وظایف مې کړي دي ټیک شو ډیره مننه الله تعالی دې ستاسو عمر کې برکت واچي تاسو درسمن میډیا کتله او دا حضرت مولانا قاری افتخار صاحب کوم چې ماشاءالله ډیر په ښه انداز کې زموږ د سوالونو جوابونه ورکړل چونکې وخت د دې قیمتي دی ډیر زیات رش دی خلک ورته راغلي دي والسلام